دا اهلالله دی خب په مقدس مکه اهل القرآن چې ویني دا اهلالله دی دا الله والا خلق دی ګوره دا الله والا خلق دی علما هغه خلق دی چې احادیث مبارکو کې راځي چې قیامت په ورځ به الله د عالم صحیح تلی د شهید به وینه تلل شي شهید قرباني ورکړي خپل ځان د شهید به وینه تلل شي او د علماو به الله د قیامت په ورځ سیانی تلی د عالم به صحیح د قلم صحیح به الله تلی او دا به پتل د نیکو کې تلی دا به د نیکو پتل کې به د عالم د قلم صحیح تلل شي اهل الله دی په مقدس مکه هغه علما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د علماو قدر کوي یقبض العلم بقبض العلماء دا علم بدر نګوري اوچت شي په قبض د علماو سره که تاسو د علماو قدر نه کوي نو علم الله د سینو چتی چې د خلقو د سینو نه به علم روباس د عالم نه به جاهل جوړ شي نه یقبض العلم بقبض العلماء الله بدر نه علما والی چې د علماو قدر نه کوي الله به علما والی چې علما الله والی سچل بوشي رؤوسا جهالا جاهلان خلق بد قوم مشران شي په محراب او په منبر به جاهلان خلقین دا به جاهل سړی ته حواله شي په دې بم جاهل ودريږي او دلته بم جاهل کی نو سچل بوشي فافتوا بغیر علم ندین و خلق د مسلو تپوس کی ندی سره خو به علم ینا ندی به فتوی ورکی بغیر د علم نه نو پخپل بم گمراه شي او ټول خلق به گمراه شي چې علما نه گمراهی براز علما د قوم رڼا دا د قوم ډیوی دی خا د علماو مثال دي سیده ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء په مقدس مکه علما دي سیدی لکه په اسمان کې چې ستوري دي اسمان پستورو خیسته دی او مقدس مکی په علماو خیسته دی نن چې هر عالم نن چې هر مسجد کې د قرآن حافظ دی هر روجه کې د قرآن حافظ ادریږي او تراو کې د قرآن کریم ختم کی دا د دې علماو برکت علما چې نه جهالت برازي نن یو سانحه راشي ظلم شو ټول علما وی دا ظلم دی دا بے انصافی دا د ټول علما لړ دغه خلاف ته علماي خلاف کوي نن بیام د عوام جبر او چتیږي او هغه د علما خلاف استعمالي نن ټول علما بدنام نن ټول مدارس خلاف ته جب او چتای د ټول علما خلاف ته جب او چتای نو یو واقعا راشي یو سانحه رالاله د هغه د وجه نن ټول مدارس ته نسبت کول او علماء ته نسبت کول ټول علماء ته سپک کتل او ټول مدارس ته سپک کتل دا بے انصافی دا ظلم دی دا د علماء سره خیانت ته او دا به تاسو له خ نشي ګورئ د علماء غوښې زخرداری دي ښه چا چې د عالم غوښه وخوړله دا به بیا برداشت ونه کړي ګورئ دا زخرداره غوښه دا به برداشت نه کی دا هغه علما دي ته چې نن د عالم پلاری دا د چا برکت دی موري ته چې نن د حافظ قرآن موري دا د چا برکت دی دا د عالم برکت دی دی علما ته دعا کوه نن په یو سانحه د ټول پاکستان مدارس بدنام او په علما او په زنجبي اوچتوا ته تاریخ وګوره چې کله د ټول یو کال تیر شي کال او د کال سروي وشي د ټولي دنیا سروي چې وشي د ټولي دنیا نه چې پاغي کې وکاته شي معلومات وکړلې شي نو د پاکستان مدارس دا په ټوله دنیا کې اول نمبر دي چې دا په ټوله دنیا کې حافظان چې ډیر تیاری هغه د پاکستان مدارس تیاری خاندا د پاکستان د مدارسو کردار په ټوله دنیا کې په اول نمبر دی ښه د پاکستان مدارس او د پاکستان علما نن ورشه هر کور کې د قرآن حافظ موجود دی هر کور کې هر خاندان کې د قرآن حافظ دی دا هغه عالم دی دا هغه استاد دی
چې سینه په سینه ستا بچی ته قرآن منتقل کړی دی. دا هغه استاد دی چې ناسو او ستا بچی ته سینه په سینه باندې قرآن منتقل کړی دی. نن ته د هغه عالم خلاف جبه اوچتای، ستا بچی چې نن حافظ دی دا د دې عالم برکت دی، ته د دې عالم خلاف جبه اوچتای. ته نن د دغه مدرسې خلاف جبه اوچتای چې هغې ستا بچی حافظ کړی دی، هغې تاله عالم بچی در کړی دی، هغې تاله حافظ بچی در کړی دی. نو د علماو خلاف جبې اوچتول او د مدارسو خلاف جبې اوچتول دې کې دند ډېر نیکان پاتې کېږي، دې کې دند ډېر اهل الله دي، دې کې ډېر نیکان خلق دي. ستا د بچو سره به شفقت هم کړي، ستا د بچی سره به 4-5 کاله چې خواري کړې وه او حفظ یې ستا بچي ته کړی، هغه قرباني د هغې عالم چرته لاړله، هغه ستړي د هغې عالم چرته لاړله چې ټوله ورځ لګیا دي ستاسو د بچو په شا باندې ولاړ دي، ستاسو بچو ته خپل بچی ویلی دي او ستاسو بچی د قرآن حافظان کړل. کتابونو لیکلی دی وی حافظ ابن حجر په نخو کالو په عمر کې د قرآن حفظ کړو، نخه کالو عمر چې د قرآن حفظ یې کړو، نخو کالو عمر کې. نو تاسو نه منله، ما خپله نخو کالو عمر کې د قرآن حافظ لیدلی چې دا وسنی مدارسو پیدا کړي ده. د نخو کالو په عمر کې د قرآن حافظ چې تا ته میلاویږي، دا د چا برکت؟ دا د دې علماو برکت دی. علماو ته دعا کوئ چې علما د من نه لر شول، مدارس د من نه لر شول، تاسو به بېدیني ووینئ، تاسو به فساد ووینئ. د خلیفه دربار ته یو کس راغی او په منبر کې ناست وی زه 3 سوالونه کوم، مال دې خلق جواب راکړي. بیا به داسې حالات پیدا شي. وی ړومبی سوال مې دا دی چې د الله د ذات نه مخکې څه و، د الله د ذات د مخکې څه وي، دا زما اولنی سوال. دویم سوال زما دا دی چې په دې ټیم کې د الله ذات چاته ګوري، الله چاته ګوري په دې ټیم کې. دویم سوال مې دا دی. دریم سوال مې دا دی چې په دې ټیم کې الله ذات څه کوي. اوس مال د دې 3 سوالاتو جوابات راکړه. علماو ته دعا کوئ چې منځو کې علماو دا لپې چې اوچتوئ، علماو ته دعا کوئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وی زه به جواب وکړم. تاسو کښېنئ د دې جواب به زه کوم انشاءالله. څنګه به جواب کوئ؟ ړومبی هغې رومي دانشمند ته وایي وی ته په منبر ناست وې نو ته د منبر نه راکوز شه، زه چې دا جوابات کوم نو په منبر به یې کوم. ځکه اول ته په منبر ناست وې سوالات دي وی راکوز شه د منبر نه. چې هغه راکوز شو امام صاحب رحمت الله علیه منبر ته وختو. دم مدرسې پاللی و، دم په مدرسه کې سبق ویلی و، د دم استاذ و، دم مدرسې پیدا کړی و. ته چې کومو مدارسو پسې نن ردې بدې وایي دم د دغې یوې مدرسې پاللی و. چې وښوتو نو وی اولنی سوال د ده دا و چې د الله د ذات نه مخکې څه دي. انسې ورته شروع کړي وی وایه د 20 نه مخکې څه دي، 19 18 17 10 لراغې وی وایه د 10 نه مخکې څه دي، وی 9 وی مخکې څه دي، وی 8 وی د 8 نه مخکې څه دي، وی 7 چې 1 لراورسېد ورته وی د 1 نه مخکې څه دي. حیران پاتې شوی د 1 نه مخکې خو هېڅ هم نشته. وی دا 1 چې یو انسه ده دیتم خلق یو وی او دا الله ذات هم یو دی، دا مجازي 1 دی. نو چې د دې مجازي 1 نه مخکې څه نشته، نو چې دا حقیقي یو دی چې د ده نه مخکې بس سړی حیران پاتې شو. وی د دویم سوال جواب دی دا چې تا وی چې د الله ذات اوس چاته ګوري. شمع یې راوغوښتله، شمع مومبتي دا یې بله کړله او کېښودله. وی دا مومبتي چاته ګوري؟ وی دا خو ټولو ته ګوري، دا خو هر چاته ګوري. مومبتي چې ته بله کې د دې مخ کم طرف ته دی؟ مومبتي ټولو ته ګوري که نه؟ وی دا د الله د ذات مثال شو. وی تا دریم تپوس کړی و چې الله تبارک وتعالی په دې ټیم کې څه کوي؟ وی الله په دې ټیم کې دا کوي چې ته یې د منبر نه کوز کړی او زه یې ورته وخېجولم. وی په دې ټیم کې الله دا وکړو. حیرانه پاتې شو، حیرانه. ان العلماء ورثة الانبیاء. علما دا د انبیاء وارثان دي. دا د انبیاء وارثان دي.
دا تعالی د دین سرحدات ساتي ښا نن چې خلق په دین حمله نشي کولای یو عیسائی را پاسې دو انجیل ور سره لاس کې د دهلی په بازار کې ودرېدو چیلنج وکړو وې دا انجیل برحق کتاب دی وسنی وخت کې قرآن نه دی هوی کتا سوای چې قرآن برحق کتاب دی نو الله بسم الله وې زب انجیل ورته ورزوم او تاسو قرآن ورته ورزو چې کم پکې ور وسی زجو اب اوس وزل شي چې کم پاتې شغه به برحق کتاب تعالی چې دا چیلنج څوک در کې تبسکه خلق حیران پاتې شو بیا بل زینې خا بیا وې د پلان کې مولوی صاحب نه تاسو وکړه بیا هم زیات شم بیا هم دا علما یاد شي چې دسی معاملې راشي نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه پسې اطلاع را لوي زه درلم تاسو عوام په قلاره کې نه د مذهب کتاب چیلنج کړي نه دا د مذهب په دی زه د مذهب عالم د جواب به کوم تاسو کې نه تاسو خلاص هغه ودرېد عیسائی ولاړ دی انجیل ور سره لاس کې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی نه دسی چیلنج بنئ راته چې څنګه انجیل به ورته نه ولې تب انجیل ځان پوری نیسی او سره د انجیل به ورته دانګي او زب قرآن ځان پوری نیسم او سره د قرآن به ورته چیلنج به دسی ښا تب او سرم دانګي او زب او سرم دانګم عیسائی حیران پاتې شو مسلمانانو ته وی تاسو مناظره او مقابله وګټله او په وسنی وخت کې موجوده وخت کې برحق کتاب چې دی هغه قرآنی کریم خلق ورته ولې ما په دې انجیل پوری څه کیمیکل مګلیو چې دا اور نشو سیزلې نو ما وی تاسو به قرآن اور کې کې دې سب انجیل کې دم جو انجیل خو نه سیزل کېږي ما په څه کیمیکل مګلیو هوی عبدالعزیز رحمت الله علیه دسی چیلنج راک وی دا زما یقین دی چې دې سره د قرآن اور ته ودانګي وی دی به سره د قرآن د اور نروغ راوځي وی دا زما یقین دا زما یقین دی دا ما یقین بیا به د علما یاد شي بیا به د علما یاد شي آسان کار دی بس معمولی خبره شوی نی او په عالم پسې پر یقین وکزه خپه پدې یما مال پرون یو عالم ما ته یو عالم ویم برون یو ملګری وې ما ته پلار کې یو کس आवाज کو چې تاسو دا چل کوئ وې ما ته د لری نه کو چې تاسو دا چل کوئ دا ما کړې دی ما خو تاسو ته وی اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ته چاوي طالب غلا وکړه هغه وی طالب نه دی دا ډاکو دی خو په جامه د طالب کې دا خو ډاکو مدرسې ته راغلی نو دا خو به څوک په یوه جامه کې مدرسې ته رادنده کېږي څوک په بله جامه کې رادنده کېږي خدای دې نه کړي یو تبلیغي نه ګناه وشي زه به ټول تبلیغ بدنامو یو مدرسه کې د عالم نه ګناه وشوله زه به ټول علما تارګټ کوم ما تاسو ته وی دی کې دند اهل الله دی قسم په الله زما دی د الله په ذات قسمی چې په مدارسو کې دسی علما دي د ننه چې د شپې د تهجد ټیمی ستا بچیو دی او هغه په تهجد ولاړی او ستا بچو ته په نوم دعاګانې کې الله دا بچي حافظ کی الله دا بچي عالم کی ته خبر نه غستا سو بچو ته دعاګانې کې غستا سو بچو ما تخپل یو طالب علم وی د تقی عثماني صاحب دی مشرور چې کله د دارالعلوم کراچۍ محتممو رفیع عثماني صاحب رحمت الله علیه وی یو کاریگر مدرسه کې دننه کار کو کنه نو کاریگر زې سم کو طالب راغې غزې وران کو ویغه کاریگر بیا سم کو جو طالب بیا وران کو ویغه بیا سم کو جو طالب بیا وران ویغه کاریگر راغې محتمم سے ته شکایت کو ویغه طالب عمره وغختو او کاریگر عمره وی کاریگر ته وی چې ته د دې طالب نوکری ښا ته به سمې او دی به ورانی ته به سمې او دی به ورانی دم علما دي خدام ستاد بچو سره دي سرویه ساتي په مدرسه کې دم شته دي خدام اساتذه دي دم علما دي په مدرسو کې داسې علما در تخیمه چې ستا بچي ډوډۍ په نیمه ګېډو خوري هغه عالم به په غش په ډوډۍ نه خوړلې ښه چې طلبه وږي پاتې شي دا درته زه خیمه دا درته زه خودی شم په مدرسو کې داسې علما درته هم خیم دسی علما په مدرسو کې پاتې کیږي ښا اهل القرآن هم اهل الله دا اهل الله دی اهل الله دین خپل جبر راون غاړي
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم وو کنو مدرسې نه فارغ وو کنا یو مجوسی باندې قرض او قرض علماء کې دي سي خلق دی مجوسی غیر مسلمی پاغه باندې قرض پیسې وي نو امام صاحب رحمت الله علیه ورغه د خپل قرض مطالبه تی کوله چې مال خپل قرض پیسې راکې چې امام صاحب ته ورغه نو پیسار پوری س ګندګي ون خطل پلا هغه ګندګي دي سي پاکوله د پیسار نو هغه د هغه مجوسی په دیوال باندې ولګیدل هغه نجاست ګندګي د هغه مجوسی په دیوال ولګیدل چې ولګیدل دغه په دیوال دې کې هغه مجوسی وروت اوس امام صاحب نه چا ګندګي دغه په دیوال ولګیدل د پیسار نه امام صاحب وسوي چې دا څنګه صفا کما کدا صفا کوم نو اسنا چې د دې دیوال نو ور سره خور راونړي دا خو بیا د تاوان کول په دې فکر کې امام صاحب رحمت الله علیه ولړ چې هغه مجوسی وروت اوس هغه مجوسی امام صاحب تخپل عذر بیانې چې لکه ما سره پیسې نشته ما ته صبر وک امام صاحب ورته دغه خبره روستو ده خوستا په دې دیوال زمانه د ګندګي ولګېدل ما په هزار صفا کو نو زه اوس دی فکر کې چې ستا د دیوال بسنګ صفا کوم ما وی کدا صفا کوم او د دینه خور راوګریږي نو خوستا نقصان کیږي مجوسی چې امام سے تو کتو خا وی ته زما د دیوال د پاکولو په فکر کې ویاو هغه ورته وی دیوال برست پاکی اول ما پاک چې ز کلمه و چې مسلمان شمه خا مجوسی کلمه ویل ته ایمان خا دا اهل الله دی خا ان العلماء ورثه الانبیاء علما متارګټ کوي علماء پسې بدر دی موای دا یاد ساته کو علماء در پسې لپی اوچتی کړي دې جواب بیا سوکم نشي کولای ګورې ښا مولا جیون پیژنې مولا جیون دا یو عالم دی ډیراغه خطبه تکیناس د وخت بادشاہ راغی هغه مخ تکیناس تو مولا جیون په منبر کیناس یو کس پاسې دو مولا جیون ته وی چې یو سړی د ریخمو استعمالولو ته جایز وي استعمالي د دې شرعي حیثیت څه دی اوس بادشاہ راغلی دی د وخت خلیفہ حکمران راغلی دی او د ریخمو جامع غوستی دی راغلی او مولا جیون په منبر ناست او کس نه تپوسو وی د ریخمو استعمال څنګه دی د وخت حکمران ناست دی ښا عالم چې د چا په ګدای ناسته د وخت حکمران دی ناسي خدای به دینی مسله بیانې ان شاء الله علما به ډیر مضبوط وي نه په دې بابت کې ها اوس د وخت حکمران ناسته ودلته د مسلې تپوس مولا جیون ډایرک د منبر نه راکوش مولا جیون ډایرک د منبر نه راکوش چراغ کور تراغ بیبي ته وای دا د پلان کې کا ضمانت ته دا د پلانی دی دا د فلانی دی دا به حواله کې دا به حواله کې بیبي ورته ولی بس مان د مسلې تپوس شوه دی او زه چې داغي جواب ورکوم نو زما به پانسی بیا بس به پانسی کېږم نو ځکه به درته دا امانتونه وښودل دا خلقو ته حواله کو زلاړم شاید چې زه بیا را نشم د علماو داسې ژوند دی چې راغی په منبر کېناست نو بیا سړي د مسلې تپوس وی د ریخمو استعمال څنګه دی مولا جیون په منبر ناست او حکمران ناست مولا جیون ورته وی مولا جیون وی د ریخمو استعمال د نارینه د پاره دا ناجایز دی دا بنه استعمال او سوق چې استعمالي او جایز ورته وی نو د اسلام د دایرې نه خارج دی چې عقیده دی چې دا جایز بس ال ګوله جوړ شو د وخت د حکمران خلاف فتوا ورکړه مولا جیون ال ګوله جوړ شو چې مونږ شو خلق رسخت شو حکمران د مولا جیون د گرفتاری حکم کوي د گرفتار کوي او بیا به پانسی کو ته زما خلاف فتوا ورکړی دا د هغه خلیف د حکمران زوی به د مولا جیون نه سبق شاګرد ارامن ډکړی راغی استاد ته ویو زما استادي زما پلار حکمران دی ستا خلاف فتوا جاری کړل حکم جاری کو اوس به د گرفتاری کیږي او بیا به د پانسی کیږي مولا جیون ورته ما گرفتاری ما پانسی کی ویاو ای ورشه سماغه اسلحه راوړی خلک حیران شو چې صبر وړي
یوی لوټه راوړله یوی مسله راوړله چې اودس یې وکړو ملا جیون په مسله ودرېد مونځ یې وکړو لپې اوچتې کړې زوی د دې ځای نه منډې کړې په پلار پسې لاړ پلار ته وایي پلاره تا خو د ملا جیون د گرفتارۍ حکم ورکړی دی خو ملا جیون په مسله کېناست هوی کو ملا جیون لپې اوچتې کړې نه به د بادشاهي او نه به ته یې ګورې دا یاد سه ما ملا جیون ډېر د نږدې نه لیدلی دی ښه علما ډېر د نږدې نه ولیدل چې دا علما کم خلق دی دا کم خلق دی او دا څه کوي دا څه کوي او ستا د بچو نه څه جوړوي دا ستا د بچو نه څه جوړوي هغه بادشاہ एकदम راغی مولا جیون ته وی حضرت ما معاف کا بس ما نه غلطی شوی ده ما معاف زما خلاف چرته مقدمه ده الله په دربار کې درج نه دا علما مچېړی کدی علما مقدمه درج کړله یقین وکړي چې په مخ د ځمکه علما چې دي دا اهل الله دي دا اهل الله دي دا اهل الله دي دا مچېړی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خلق ته وی ز په حق یما خلق ورته وی نه په حق وی ز چې مړ شمه جنازه به اوچته شینو فیصله به وکړي تاسو بیا د علماو پیژنئ خو چې کله د من نه لاړ شي بیا ټول چغې ووایي بیا جاړئ بیا وایي پلان کې عالم دا خو مخلص و دا خو مدرسه جوړه کړې وه دا خو د قوم پیسې نه دي خوړلي دا وایي پیژنئ خو چې کله د خورو سلی پې انبار کوي نو وایي پیژنئ چې کله سلی پې انبار شي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی ما به زما د حقانیت پته به زما د مرګ په ورځ ولګي زه چې مړ شم نو فیصله به وکړي چې وفات شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه میډیا و هغه وخت کې نه اخباراتو تاریخ لیکلی دي په تاریخ کې د ټولو نه غټه جنازه چې شوی هغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه شوی او چې د جنازې لاش په روډ تیر شو غیر مسلم ولیدو نو 20,000 غیر مسلمو د هغه د مرګ په ورځ ایمان راوړو 60,000 غیر مسلمو ایمان راوړو چې کله امام المسلمین امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دنیا نه لاړ دی علماو به څه کړي دی علماو به قربانۍ ورکړي دی علماو شپه ورځ فکر ستا د بچو دپاره دی موږ ستا بچې مدرسه کې داخل کړو زموږ کې یو تمنۍ پلاره ستا نه هغه ورځ هېره شوله ستا نه هغه ورځ هېره ده نن زه چې تا پسې 3 کاله پس سوال جواب وکړم وام راشه نن ستا د بچي دستربندي ده راشه نن ستا بچی د حفظ نه فارغي او ته ولاړې او ما ستا بچی ته پګړۍ په سر کړله او ستا بچی تا سره حافظ بچی حواله کم او ته کور ته بوز هغه د هېر شول یوه مدرسه چې 30 او 35 او 40 حافظان دا تا ته درکې هغه تا هېر کړل هغه خوشحالي دي نن هېره ده هغه حافظ بچی چې د کور ته راوستو هغه د نن هېر دي دا د دغه استاذ کردار دی دا د دې مدرسو کردار دی نن په یوه سانحه باندې ما تاسو ته ووي مونږ ټول اقرار مونږ ټول وایو ظلم شوی دی ظلم نه چې د ظلم انتها شوی دی چې مور به خپل بچی لیږو د دې پلار به یې سار مانو د دې مور به یې سار مانو د دې مور به دا تمه و چې لکه زما د بچی به زه حافظ یې نه مو ورځ به بچی ماله راځي او زه به حافظ بچی یې نه مو زه به پګړۍ ښکلوم او زه به د حافظ بچي مخ ښکلو د مورې دا ارمان او هغه مور په داسې حالت کې ولید چې هغه د برداشت نه بار دی دا یو سړی هم نشي برداشت کولی دا د یو سړي د برداشت نه ده او نه دا د برداشت معامله ده نه دا برداشت کیږي خو د یوې مدرسې او د یو عالم په وجه ټول علماو بیا ټولو مدرسو ته غلط نسبت کول ټول علما تارګټ کول دا یاد ساتئ چې کم سړی د علماو بد وایي کم سړی د علماو بد وایي وګورئ زموږ د اکابرو خبرې وګورئ وایي دا سړی چې مړ شي او دی په قبر کې کېښودلی شي ړومبې حل به د ده سره ملایک دا کوي چې مخ به له د قبلې نه اړئ مخ به له د قبلې نه اړئ دا چې کوم عالم ویلي و هغه وایي زه ژوندی یم که چا د علماو ګستاخي کړي ما ته قبر وښیئ چې زه یې وسپړم چې ویښیم درته چې مخ به یې د قبلې نه وخوري ستا مخ به له د قبلې نه اړئ ځکه
چې په قبله کم خلق ولاړ دی خو علما دی تا د قبله خاوندان روغ نه دی پریخي علما هغه خلق دی چې د دې به الله د قلم سیانې تلیخه الله به د قلم صحیح تلی د علماو نه خپلې ژبې راون غاړئ د علماو بد مه وایئ دا هغه مدارس چې دی په ملک لوی لوی علما پیدا کړي دي نن چې په هر جماعت کې د قرآن حافظ ودرېږي او د تراوو ختم کوي دا د دې علماو برکت دی پلارانو میندو مونږ له کې دقه ارمان دی اس لالچوم نشته دی اس لالچوم نشته دی دا علما هغه خلق دی چې خپل ژوند ستاسو بچو ته وقف کړی دی ستاسو بچو ته مونږ چې د مدرسه کې دستربندي 20-25 حافظان یو د دغه استاد بچی پکې نه د بچی پکې نه استادو د بچو دستربندي مونږ له کې ارمان مال یو کس تا پټکی خپل مارته دا دی ولي خپل کو ما ته می مور وی چې کدا مولوی صاحب دی ولید نو دله ودا پټکی خپل مې ډیره خنه زمنم ستاسو عقیدت د علماء سره منم خو مونږ سوایو زمونږ له خبر یې زمونږ داړو خوم لګو ګورای کنه چې زمونږ له کیسه دي مونږ وګورای کنه بیا خبرې کوه خیر دی خو ما وګورا مونږ وایو ستاده پګړې خو خد پلاره مونږ وایو کور کې مور ستاده پګړې خو خد زکه بچی ته وای دا خپل کا خپل پګړې دا لاس د عالم خپل کدا علما خپل خلق ته بچو ته دا وایو زمونږ دی نه یو کتلی زمونږ دړه ارمان دا دی پلاره مورې مونږ به وپېژنئ ښه زمونږ دړه ارمان دا دی چې دا بچی دی ما سره سبق وای 2-3 کال تیر شي او پلار زه تاره وغواړم دی بچی دی حفظ کړی او پلار ته ولاړې او زه ستا ته ګوري بچی ته دی او زه دا پګړی روالم او ستا د بچی په سرې کېدم چې بچیا ستا د پلار دا پګړی خوښوه زما یوازې پګړی سود نه کیږي هو مورې سره د دې پګړی حافظ بچی والا عالم بچی والا مونږ دا پګړی رالو ستاسو د بچو نه قربانه دا ستاسو بچو ته په سرګدو ټوله ورځ منډې ترړې ستاسو د بچو دی فکر هم ستاسو د بچو دی منډې ترړې یو ته سوال کړی بل ته سوال کړی دا ستاسو د بچو د پاره کوخه او زه خپل ټولو علماو ملګرو ته وایم خپلو ملګرو ته وایم خپل پیړ ته وایم چې مدرسه دا زمونږ جاګیر نه دی دا د دې قوم امانت دی مونږ سره او دا بچی دا زمونږ جاګیر نه دی دا مونږ سره د دې قوم امانت دی نه دا زما اختیار نه دی دا ستا ما سره امانت یو بچی دی یو دی را سره مدرسه ده دا بچی دیم امانت دی د پیړ ملګرو ته وامه چې دا بچو د پاره مونږ داسې یو لکه نبی علیه السلام به صحابه ورته وي تاسو د پاره داسې یم لکه پلار چې د بچو د پاره زه تاسو د پاره داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسماتی تتلی و چې واپس راغی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورنه اوبه یخي وي دا ودا چا یخي دی ودا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی خو ډېر رکوټ نه دی ډېر کم عمر نبی علیہ السلام ورته دی خو راشه د سیزان پوری ونیوي استاد دی ته وي شاګرد دی ته وي ځان پوری ونیو وی اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب خدایا دته د کتاب علم ورکي دته د قرآن پوهه ورکي نن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته رئیس المفسرین وای د تمام مفسرین سردار زه استادانو ته وایم زه محتممانو ته وایم زه د ادارې مشرانو ته وایم دې بچو له داسې مینه ورکړئ دې بچو به ډډه کېږي کله نا کله ما سره چې دا بچی سبق وایي او د ده چې 10 او 20 ورځې تېرې شي د ده به ډډه کېږي نه د ده به ډه راډه کېږي د ده به مور یادېږي د ده به پلار یادېږي د سره به پیسې ختمېږي د ده به پیسو ته حاجت راځي د له داسې مینه ورکړئ چې دې تا ته د خپل له حال ویلی شي چې دې تا ته خپل له راسپړدی شي او دې تا ته مخې ته جړلی شي دې له داسې مینه ورکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفی یو طالب ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وږی شو ډېر نو لار کې ناست یو صحابي پې راغی سلام کلام وشو تیر شو بل راغی سلام کلام وشو تیر شو صحیح نه وي د لوږې نه وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید چې خپل استاد ولید نبی علیہ السلام ته په جړا شو نبی علیہ السلام ورته ابو هريره ولې
وی لوګې نن ډېر بدحاله کړی زوامه دا بچي به مونږ ته ړس پړي کله نا کله دوی به وږي کېږي دې ته به تکلیف راځي دې له مدرسه کې داسې د عصري یو ځای پکار دی تم مینه نه ورکوي تم دا موقع نه ورکوي استاز هم نه ورکوي نو دې به دا اړه چاته سپړي دې به دا اړه چې ډک شي دې به دا چغې چاته وایي زوامه دې بچو له داسې مینه ورکوي چې دې راشي دې تا تړو وسپړي دې تا ته په جړا شي زه په دې ډېر خوشحاله شم مدرسې نه راوځم یو طالب راته اکثر ورکې ولاړي یاره کواره ورځ نه نو په دویمه خو یو ولاړ زه بې نسې پوه شم همدې خوا راشه څه چل مولوي صاحب پیسې را سره ختمې شوي ښه پیسې ختمې دي زه جیب ته لاس کم بل راشي مولوي صاحب قرض پیسې راکړه سله مولوي صاحب خرچه را سره ختمه ده انډیوالی ښه واله هو دا قرض نه دي ښه دا ستا دي ان لکم بمنزلة الوالد للولد مونږ خو نبی علیه السلام به صحابو ته وي زه داسې یمه لکه پلار چې د بچو دپاره پلار مونږ ستاسو د بچو دپاره په منزله د پلارانو یو ښه زه چې به ټوله چوټیانې کله ورکمه داسې ورته کوله وومه هم طلباو بچوړو بار به خپل ډډ چاته نه ښکاره کوئ مونږ ته یې ښکاره کوئ مونږ هم پلاران و هم چا سره کرایې نشته ما پسې راشئ شا به یې نه رانه زه ورته کښېنم ټول را پسې راشي زمونږ ځای ته دومره کرایه ده بل دوی زمونږ ځای ته دومره هم راشه دا ټول ځان ته را کښېنومه هم دا دې کرایه شوله دا دې کرایه شوله دا دې کرایه شوله لږې ول به سیوا ورکړم هم په دې په سواړۍ کې به کې کباب هم وخوره او دغه به دې کرایه شي هو دا 200 پسې واله چې ځي نو مور له دې په دې باندې سووسه ښه او بچیا چې کور ته لاړ شي نو دا هفته دې د مور او پلار د خدمت ته ښه د بابا نه دې دعاګانې واله د مور نه دې دعاګانې واله ښه د مور نه دې دعاګانې واله داسې نه ده چې ستاسو بچي مونږ را دنده کړي دي او بس تعلیم پسې والي دي او جیلونه هم جوړ کړي دي نه ستا بچي له ما مینه ورکړې ده ستا د بچي ما تپوس کړی دی ما ستا د بچي په وجه د خلکو سره ړبدي کړي دي ښه ما ته ستا د بچو په وجه زه د خدای په کور کې ناست یم چې د طلباو په وجه ما ته دنیا شي خلک اوس په لار کې غږ غوږ نه کوي ښه ما سره ذاتي دشمني نشته دی صرف د طلباو په وجه ما د طلباو سر خبره کړې د هغې په دې وجه زما سره اوس خلاف ته ولاړ د طلباو په وجه ما ته غږ غوږ په لار باندې نه کوي ښه دا د دې طلباو په وجه مونږ ستاسو بچو نه دا وجودونه قربان کړي دي ښه دا ژوند هم ستاسو د بچو سره تقسیم کړی دی ته لږ راشه ته وګوره زه ستا د بچي سره کومه رویه ساتم زه ستا بچي سره څه کوم زه ستا د بچي فکر کوم زه ستا د بچي د چای د روټۍ غور کوم چې مدرسې ته طالب راشي که نه وایي دا یتیم دی مولوي صاحب دا یتیم دی زه ورته هم دته به دا احساس هم نه ورکوئ چې د پلار نشته ښه زه استاز راوغواړم هغې استاز ته وایم دا د پیسې شوي دی که پاپړ خوري دی که څه خوري دله به ته د ورځې او چې کله دا پیسې ختمیږي ما ته وایه زه استاز ته پیسې جمع کوم او هغه بچي ته هغه پیسې ورکوي انشاءالله دا صرف د مدارسو کردار دی که دی راته بل ځای وخو نوم راله بدل کوي انشاءالله دا یوه مدرسه ده چې زه به حافظ بچی در کوم او تا ته به یې خیم او پلار به یې نه او زه به یې حافظ حواله کوم ښه زه به یې کونډې مور ته حافظ بچی لیږم ښه مور ته وایم که خاوند دې نشته نه به دي خو زه به ستا بچی د سیال په سیالۍ کې برابر وم ښه ما ستا د بچي نه د فیس تپوس نه دی کړی ښه ما ستا بچي ته دا نه دي ویلي چې ما له فیس راوړه ستا بچي ته وایم ته سبق وایه وایي جامه همدا به زه کوم چای روټۍ د دې غور به الله کوي خو موږ به په شا باندې ولاړ یو نن علما ستاسو د بچو په شا ولاړ دي او دقه علما دي چې خپل خوب هم ستاسو د بچو دپاره قربان کړی دی بیا درته وایم ښه هوښیار خلق یې ښه سنجیده خلق یې د مدارسو د علماو نه هم دا ژبې لږې راټولې کړئ دا ژبې لږې راونغاړئ دې ستاسو د بچو دپاره ډېر څه کړي دي دا بچي به هم ضایع کوي چېرته ښه دا بچي به هم د استادانو خیري ووایي نو بچي به هم ضایع شي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي قیمت ولې په دې ملک کې نشته دی زمونږ دا وینه ولې ارزانه ده مونږ خو دا ګیله تاسو نه کوو او تاسو معمولی خبره په علماو راپڼ کېږي او په مدارسو راپڼ کېږي ربه مونږ ټولو نه رضا شي ربه زمونږ د ملک حفاظت وکړي ربه زمونږ د ملک حفاظت وکړي ربه تمام مدارس کامیاب کړي الله قرضداري د قرض نه خلاص کړي ربه بیمارانو ته روغ صحت ورکړي
رب سمر وفات تی داغي مغفرت کامله نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.